مسله چې کوم یوم عرفه سره متعلقه ده هغه دغه چې عوام الناس کې دا مشهوره ده چې د یوم عرفه عرفه ځکه ویل کېږي چې دی ورځ باندې حاجیان په عرفات میدان کې وقوف کوي. دیو جن داخله کوي چې کله سعودي کې خلک عرفات میدان ته وځي چا د هغه ورځ باندې روژه ونیوله ټیک ته او کغینه له روژه نسی ټیک نه ده، د خبره غلطه ده. هغه باندې په مفصل بحث بعد کې کوم. خو یوم عرفه ته یوم عرفه ولی ویل کېږي دی باندې بلک بحث کوم چې کله د وجه تسمیه درته معلومه شي چې د یوم عرفه ته د یوم عرفه نوم ولی ورکړی دی د مسله به حل شي. دیږي هیڅ شک نشته چې بعض علماء د لیکلي چې یوم عرفه ته عرفات ځکه ویل کېږي چې دی ورځ باندې حاجیان په عرفات میدان کې وقوف کوي ودرېږي، دیو جنو ته یوم عرفه ویل کېږي. خو صرف دې طرف ته نسبت کول دا خبره غلطه ده. یاقوت الحموی رحمت الله علیه په معجم البلدان کې د لیکلي دي چې یوم عرفه ته یوم عرفه ځکه ویل کېږي، د عرفه ورځ ته د عرفه ورځ ځکه ویل کېږي، یوم ورځ ته ویل کېږي. دا نه چې پوهیږي نه چې د یوم عرفه یوم څه ته وي، یوم عربی کې ورځ ته وي، لیل شپې ته ویل کېږي. هغه وایي چې د عرفه ورځ ته د عرفه ورځ ځکه ویل کېږي چې جبرئیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام باندې د حج احکام د حج مناسک په دغه ورځ باندې زده کړي، ورته خودلی و چې دا حج احکام دي، دا وکي دا وکي. نه چونکې ابراهیم علیه السلام ته د حج احکاماتو معرفت حاصل شو، پوهه حاصل شو، ندیو جنا ورته یوم عرفه ویل کېږي. یو وجه تسمیه دغه ده. دویمه وجه تسمیه دغه ده چې ابراهیم علیه السلام په اتمې ذوالحجې باندې خوب وکتلو چې زه خپل زوی ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام ذبح کوم. نه پریشان او چې دا خوب د الله طرف نه دی که د شیطان طرف نه دی. په 9 ذوالحجې باندې دوباره خوب وکتلو چې زه خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کوم. په 9 ذوالحجې باندې دی یقین د دې خبرې پیدا شو چې دا کم خوب زه ګورم دا د الله طرف نه وحی ده، دا شیطانی خوب نه دی. نه چونکې ابراهیم علیه السلام ته معرفت د ذبح د خپل زوی په دې ورځ باندې حاصله شوه، ځکه 9 ذوالحجې ته یوم عرفه ویل کېږي. په دې خبره تاسو پوه شئ. درېمه وجه تسمیه دغه ده چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام او خپل بیبي محترمه حضرت حاجره علیه السلام په دې دشت او بیابان کې پریخوا او د شام سفر وکړو چې کله الله طرف نه حکم ورته وشو دوباره د خپل خزي سره او د اسماعیل علیه السلام سره ملاقات په میدان عرفات کې شوه دی. د میدان عرفات کې یو بل سره تعلق او معرفت چې کم خپل کې یو بل سره هغه مینه دوباره بحال شوی دا دومره مسافرتینه پس د خپل کې ملویدو جن او ته یوم عرفه ویل کی. بل کول پکې دغه ده. بل کول علماء دا ذکر کړی دي چې یوم عرفه د دیو جن ویل کېږي چې دی ورځ باندې د عرفات په میدان کې حاجیان یو بل تر غونډيږي، یو بل پیژن، یو بل سره تعارف کیږي. د تعارف جن ورته یوم عرفه ویل کېږي. اور بل کول پکې دغه دی چې یوم عرفه د دیو جن ویل کېږي چې حاجیان میدان عرفات کې جمع شي، دلته د خپل ګناهونو اعتراف کوي د الله په دربار کې چې الله زه ګناهګار یم. د انسان د ګناه اعتراف کول د معرفت نه دی، اعتراف نه دی. یوم عرفه ورته ځکه ویل کېږي چې دلته کې حاجیان د خپل ګناه اعتراف کوي الله مخې ده. او بعض علما وایي چې د عرفه د عرف نه ده، اور عرف ویل کېږي صبر ته. دا خلک چې کله یوم عرفات میدان ته ځینو چونکه احرام کی وی اور دغه خپې پټول جایز نه وی، نه اکثر خلک په مخکې زمانه کې په ابلغ پیتلو یعنی بغیر د پیزارو به سفر کولو. او زهر خبره د مکه مکرمه په سخت ازمکه باندې بغیر د چپلو اور بغیر د سپلو سفر کول ګرانو، نه د صبر وجنه ورته یوم عرفه ویل کی. او بعض علماء راي ده چې د عرفه اخذ د عرف نه، عرف ویل کیږي خوشبو ته، چونکه دا ورځ د خوشبو ولا دا الله په دربار کې دی ورځ لوی مقام دی، دیو جن ورته یوم عرفه ویل کی. اور بعض علماء قول دادي
چې یوم عرفه ته یوم عرفه د دیو جن ویل کیږي چې کله حوا علیه السلام اور آدم علیه السلام الله پاک جنت نه رويستلو سو کالو پورې دیو بل سره ملاقات نه وشوي په یوم عرفه باندې دیو بل سره ملاقات وشو یو بری و پیښندلو دیو جن وته یوم عرفه ویل کیږي سلس یدینه زیات اقوال دي د صدر ته ما عرض کړو دیو جن دا خبره کول چې سعودي کې یوم عرفه وی بیا روزاني ولل ټیک ټیک کال ته عرفه ورځ نه بیا روزاني ولل ټیک نه دا خبره غلطه ده د وجه تسویه هم د معلومي اور بعض علماء لیکلي چې د یوم عرفه دومره عظمت چې قران کې الله پاک دې طرف ته اشاره کړي سورہ فجر کې الله پاک فرمایي والفجر وليال عشر فجر نه مراد د اختر سحر دی وليال عشر د نه ورځې د ذوالحجې مراد دي خو لسمه ورځې باندې موږ قرباني کو اور روزي نه نیولل حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اختر ورځې باندې روزي نیولل منع دي په شریعت کې خو چونکې نه ورځې روزي نیولل شته وليال عشر لس شپې ذکر کې اور دغه شپو کې عبادت هم زیات ثواب دی چې سړی دغه شپو کې عبادت وکړي والشفع والوتر وتر نه مراد نهم ذوالحجه ده اور شفع نه مراد د قرباني ورځ ده وتر ویل کېږي طاقت نهم ورځ طاقت په دوه باندې نه تقسیمېږي اور شفع د شفع نه ده په دوه باندې تقسیمېږي لس نه د اختر ورځ مراد ده اور علامہ قرطبی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي چې والشفع نه مراد د اختر ورځ ده والوتر نه مراد نهم ذوالحجه ده اور سورہ بروج کې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود واليوم الموعود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ترمذی روایت کې راغلی چې واليوم الموعود نه مراد قیامت ورځ ده وشاهد ومشهود شاهد نه مراد جمعه ورځ ده اور مشهود نه مراد عرفه ورځ ده اور سورہ برات کې الله پاک فرمایي الله رب العزت اعلان کوي چې په د حج اکبر باندې د حج اکبر په ورځ باندې الله پاک د برات اعلان کړي او د رسول برات اعلان کړي د مشرکینو نه علماء لیکلي دي چې علی یوم الحج الاکبر د حج اکبر نه مراد یوم عرفه ده نه چې کله د قران بعضی آیتونو کې د یوم عرفه طرف ته اشاره شوی معلومی کیده چې د ورځ ډیر عظمت ولدا لکه څنګه والعصر کې مزیګر وخت اشاره ده مزیګر وخت برکت ولا وخت والفجر کې د سحر وخت اشاره ده سحر وخت برکتی دي ولی چې الله رب العزت کوم وخت ذکر کوي غد الله په نسبت لوی مقام وي درېمه مسله ده چې یوم عرفه باندې عامي دنیا ته شریعت دا حکم کړی چې ته روزه ونیسه آیا حج ته پر روزه نیولو حکم شته او کنيشته دی نو منتخبات نظام الفتاوا اور فتاوی حقانیه امداد الفتاوی دا ذکر کړي چې چره حجی دا استعداد وو چې نه هم ذوالحجه باندې روزه ونیسم زما د حج اعمال نه متاثر کیږي نو بیا د روزي نیولو اجازه ورته شته اور کچري دا خطر محسوسه ولا که روزه ونیسم زما مخکې د حج اعمال متاثر کیږي بیا د روزي نیولو اجازه ورته نشته که روزه نسی نه کراهت ته اور ال ترمذی روایت کې رالو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ام فضل رضی الله تعالی عنها ارسلت الیه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ولېګلې بلبنن په ولېګلې د یوم عرفه په ورځ باندې فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په اوس کلی معلومه ده شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم عرفه باندې د حج په سفر کې روزانه ونیولي دې حدیث نه دا معلومي نو اوس روایتونو منځ کې تعارض راغلو دې روایت نه دا معلومیږي چې یوم عرفه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي نه د نیولي ځکه پیس کړی دي که روزي نه به پیس کړی اور دلته نور روایتونو کې رالو چې روزي نیولو فضیلت دی نموږ دغه نه جواب دا کو چې دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خو د روزي د حج اعمال کوم د سری حج ما د روزي وجه نه ز کمزور شم د حج اعمال مو متاثر نشي ځکه روزي نه دني ولي او چې کله مدینه منوره کې نو به روزي نیولله ولی هلته کې حج اعمال لو نه حج دې پر ادا حکم دی دین علاوه نور دنیا کې څومره مسلمانان دي چې حج په سفر باندې نه دي غي د دې روزي نیولل مستحب دي چې دا روزه دونی سي ولی البته احادیثو کې فضیلت ډیر زیات راغلي دي نه د دوی روزي نیولو اهتمام کول پکار دي
इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।